بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکې او مهربانه ذات دی. ملګرو دا وخت سره موجود دی د ضلع نوخار سره تعلق لرونکې خالد نواز بھائی چې د شعر و شاعري په دنیا کې قدم کېښی دی او د سره مونږ ډېرې زیاتې مرکې وکړي او د شعرونه چې کوم دي پښتانه خوښوي هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر جمشید صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو چې موږ بار بار د خپل کتونکو سره مخامخ کوئ او موږ ته موقع راکوئ. ډېره زیاته مننه ستاسو. زمونږ خو دا ایمان دی چېرې څومره هم زمونږ د نوخار د زمونږ د پښتونخوا داسې شاعران وي یا پکې ټیلنټ وي چې هغه مونږ را برسېره کړو او الحمدلله ثم الحمدلله چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه مونږ رامخکې کړل او هغوی سره یوسف جان هم انټرویوانې وکړې او ډېر زیات مخکې لاړل پوه شوې او مونږ دغه ایمان دی چې انشاءالله مونږ هر یو سړی مخکې کړو. اوس زمونږ د کتونکو ته څو ښکلي ښکلي اشعار ډالۍ کړي. ښه د غزل نه مخکې به درته یو کتاب ووایم چې هر سړی به شریک را سره غم کړي چې مې پروت کله دولت په جولای کې هاي 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 او څه ګیلې به د پردو کوم چې پردي وي او خپلو لارې کې جدا په غریبۍ کې. ډېر ښه ډېر زبردست لږ مننه. تېز یو بله کتاب به درته ووایم د مور په هکله چې تا ته د رنګینو ډکه دنیا ورله پیکه پیکه شي او د زړه جونګړه د هر چا دغلته اور واخلي او کشي باچا د دنیا ځان ورته فقیر ښکارېږي ژوند یې برباد شي چې الله د چا نه مور واخلي. هاي د مور د نوم نه قربان د نوم نه جی. قربان. او بله کیته ده چې د بلتانه سپېره سیلی راغله د کم لورې نه او چې تلنو ځان سره یې رڼا زموږ د کور یوړه او ما یې په مینه باندې خوا لاسړه کړې نه وه چې اواز راکړو چې مرګي د خوږه مور یوړه. ډېر ښه ډېر زبردست.